الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يقول إذا خرج من الخلاء وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مالك بن اسماعيل عن اسرائيل عن يوسف بن ابي برده عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن لا نعرفه الا من حديث اسرائيل عن يوسف بن ابي برده وابو برده ابن ابي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الاشعري ولا يعرف في هذا الباب الا حديث عائشه رضي الله عنها. د دې باب مناسبت مخکې باب سره سره باب ما يقول اذا خرج من الخلاء باب د په بیان د دې کې چې سبا وای چې کله د خلا نه راوځي بیت الخلا نه راوځي وای بس بیان د ادب قولی د خلا ده لکه مخکې چې بیان د ادب قولی د خلاو د بیت الخلا ادب قولی دار چې ورځي اللهم انا نعوذ بک من الخبث والخبائث بوای د ادب قولی دی باب کی ذکر کیږي چې راوځي نو غفرانک بوای یو سلور مباحث دی باب کې او د حدیث کې اول بحث سندی بحث ده سند باره کې د حدیث دیم بحث معنا د غفرانک معنا صدا او د ترکیب کې سواقع شوه مفعول به دی او که مفعول مطلق دریم بحث پدې موقع د غفرانک د ویلو څه حکمت ده چې سره راوځي غفرانک خدای و مې بخي د څه ګناه کړی د چې د بخنه غواړي غفرانک حکمت پدې ځای کې څه ده سلورم بحث یو اعتراض او د هغه مختلف جوابونه اعتراض دار چې امام ترمذی دی حدیث ته حسن غریب وای حسن غریب اجتماع د متنافیین دا اول بحث سندی بحث ده سندی بحث دا ده چې امام ترمذی وای حدثنا محمد بن حمید بن اسماعیل قال حدثنا مالک بن اسماعیل دې روایت کوي د چانه د محمد بن حمید بن اسماعیل نه د ترمذی مختلفې نسخې دي دا تاسو زمنګ مخله چې پرته ده د هندي نسخه ده د کې حدثنا محمد بن حمید ابن اسماعیل قال حدثنا مالک بن اسماعیل ستاسو کتاب کې مده سي دي حمید بچا پای کې شته کنه صحیح ده دا هندي نسخه ده دیم قاضی ابوبکر ابن العربی هغه د ترمذی شرح لیکل د عارضه الاحوزی شرح د سنن ترمذی داغه په متن کې د سند ذکر کړی دی حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا حمید قال حدثنا مالک بن اسماعیل الکه تاسو په پوه شئ دا دوه نسخې شوي درېمه نسخه بعضې نسخو کې داسې راغلي دي حدثنا احمد بن محمد بن اسماعیل قال حدثنا مالک بعض نسخو کې د سراغلی دی حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا مالک الکه په دې سند تاسو پوه نشئ دا څلور قسمه نسخې راغلي دي اخیری نسخه صحیح ده او دا باقی دا درې نسخې غلطي دي کومه نسخه صحیح ده چې حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا مالک بن اسماعیل عن یوسف ابن ابي برده
دا نسخه ستاسې داسې نسخه ده حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا مالک دا صحیح ده. دا درې چې کومې نسخې دي دا ما سره چې دا داسې ده حدثنا محمد بن حمید بن اسماعیل دا غلطه ده. ولی غلطه ده؟ د امام ترمیزی په شیوخو کې محمد بن حمید بن اسماعیل څوک نشته او د مالک ابن اسماعیل په شاګردانو کې محمد بن حمید بن اسماعیل څوک نشته او په دې طبقه کې په دې نوم باندې یو راوی نشته چرته. صحیح شو؟ دا غلطه ده. بیا نسخه هم غلطه ده. بیا نسخه څنګه وه چې کومه قاضي ابوبکر ابن العربي عارضة الاحوزی په متن کې ذکر کړی هغه نسخه داسې ده حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا حمید. دا ځکه غلطه ده چې امام بخاری په شیوخو کې د حمید په نوم څوک نشته او د مالک ابن اسماعیل په شاګردانو کې د حمید په نوم څوک نشته. درېمه نسخه هم غلطه ده. درېمه نسخه داسې ده حدثنا احمد بن محمد بن اسماعیل قال حدثنا مالکون. د درمیزی په شیوخو کې د احمد ابن محمد ابن اسماعیل په نوم څوک نشته او د مالک ابن اسماعیل په شاګردانو کې د احمد ابن محمد ابن اسماعیل په نوم څوک نشته. آخري نسخه صحیح ده چې حدثنا محمد ابن اسماعیل قال حدثنا مالک ابن اسماعیل. دا صحیح ده. ولی صحیح ده؟ دا محمد ابن اسماعیل نه مراد امام بخاری رحمه الله دی او دا د امام ترمیزی استاد دی. صحیح شو؟ دلیل څه دی؟ لکه په دې نسخې دلیل څه دی چې دا صحیح ده؟ دلیل دا دی چې بیهقی په صحیح سند سره دا حدیث ذکر کړی دی او دا سی ویلی دی حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا مالک بن اسماعیل. دیم امام بخاری الادب المفرد کې هم دا حدیث ذکر کړی دی په دې سند سره. صحیح شو؟ نو دیم راوی مالک ابن اسماعیل دی. دا څوک دی؟ دا د درېمې صدۍ محدث دی. یحیی ابن معین د باره کې وایي لیس بالکوفة اتقن منه. په کوپه کې د دنه زیات مضبوط راوی بل نشتا. د امام بخاری استاد دی. د د لپاره دا کافی ده چې امام بخاری د توثیق کوي. ورپسې یوسف ابن ابي برده دا د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نوسی دی او ثقه دی. اتفقوا على انه ثقه. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک. نبی علیہ السلام بچر بیت الخلاء نروت نویل بیت غفرانک. قال ابو عیسیٰ وی هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه. دا حدیث منگتا ندے مگر دا حدیث اسرائیل عن یوسف ابن ابی بردہ وابو برده ابن ابی موسی د دنم عامر ابن عبدالله ابن قیس الاشعری دے. ولا یورب فی هذا الباب الا حدیث عائشہ. په دې باب کې نه دی معلوم مگر حدیث د عائشې، نور نشته، صرف حدیث د عائشې دی. هلکه تاسو په دې خبره پوه شئ. دې خبره کې لږ خبره کوم چې دی وایي د عائشې د حدیث نه علاوه دې باب کې بل حدیث نشته. دا د خپل علم مطابق کړی ده، نور احادیث شته. په دې باب کې حدیث د انس رضی الله تعالی عنہ د ابن ماجه ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام بر خلان روت الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی بیا ویل. دیم حدیث د ابو ذر رضی الله عنه د چې کم نسائی کې دی. دریم حدیث د ابن عباس داری قطنی کې دی. سلورم حدیث د عبد الله ابن عمر داری قطنی کې دی. پنځم حدیث د سہیل ابن ابي خیثمه ابن الجوزی په العلل کې ذکر کړی دی. نو ګڼ احادیث تر یو دی وایي د عائشې نه بغیر بل روایت پکې نشته. نو دا دوه الفاظ راغلي دي، یو الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني،
او دیم غفرانک عالمان وای چې جمع مستحبه ده چې دواړه سړی ووایي دا بهتره ده تاسې غفرانک هم ووایي او دا هم ووایي خدیم بحث غفرانک ترکیب کې څه واقع شوی دی یو قول دا دی چې غفرانک مفعول مطلق دی نو بیا به داسې شي اغفر غفرانک او دویم دا دی چې دا مفعول به شي نسأل غفرانک یا اسأل غفرانک یا اطلب غفرانک مشي راجح دا ده چې دا د مفعول مطلق شي ولی ځکه رضی په شرح د کافیه کې وایي چې مفعول مطلق عامل حذف کیږي په څلورو ځایونو کې په حسب وجوبي سره قیاسي وجوبي قیاسي سره هغه څلورو ځایونو کې یو هغه ځای دی چې فاعل مصدر فاعل ته مضاف په واسطه د حرف جر سره لك سحقا لك بؤسا لك تبا لك دویم هغه دی چې مصدر خپل فاعل ته بلا واسطه مضافي لکه غفرانک او سبحانک دریم هغه دی چې مصدر مفعول ته په واسطه مضافي په واسطه د لام سره لکه شکر لک سلورم هغه دی چې مصدر مفعول ته بلا واسطه مضاف لکه معاذ الله سبحان الله الکه په پوي شي کې په پوي نشي نو غفرانک په دیم صورت کې داخل دی چې مصدر مضاف ته فاعل ته چې کاف دی بغیر د واسطې نه نو عامل د دې چې فعل دی حذف کېږي په حذف وجوبي قیاسي سره نو مفعول مطلق شکل دا خبره خلاص شو دریم بحث زمونږه دریم بحث دا دی چې په دې موقع د غفرانک په ویلو کې څه حکمت دی چې غفرانک وایي تاسې په خبره پوه شئ د دې ډېر وجوهات عالمانو ذکر کړي دي یوه وجه دا ده چې په بیت الخلا کې د ذکر لساني سلسله منقطع شي نو چې بهر راوځي وایي غفرانک خدایه د ذکر لساني سلسله مې منقطع کړې ده د دې راته بخښنه وکړي دا یو قول دی دویم حضرت گنگوہی رحمه الله فرمایي قضاء حاجت چې سړی وکړي نو استحضار د نجاسات حسیه وکړي حسی نجاسات وګوري نو په دې وخت کې استحضار د نجاسات باطنیه هم پکار دی نجاسات باطنیه ګناهونه دي چې سړی راوځي نو وایي د غفرانک خدایه لکه د دې ګن نه دی چې خلاص کړم د نجاسات باطنیو نه مې خلاص کړي چې ګناهونه دي تاسې په دې خبره پوه شئ دریم حضرت مولانا خلیل احمد سارانپوری رحمه الله بس صاحب د بذل مجهود علی ابي داود دی وی د پزلات خروج د الله تعالی عظیم نعمت او خلق خوړلو ته نعمت وای خو اخراج ته نعمت نه وای نو چې سړی بار راوځي خدای ته بو یا خدایا ما خو ډېر تقصیر کړی دی دا ستا نعمت دی ما نعمت نه دی ګڼلی ته ما وبخي تقصیر باندې معافي وغوښته که نه نعمت دی نعمت نه دی ویلی چې کوم شی نعمت دی هلکه تاسو پرې پوه شئ که قسم په خدای چې ډېر لوی نعمت که مونږ ډوډۍ خوړلې او بس بیا وتلو لاره نه وی څه به وی یو ځلې زه هسپتال له تللی وم بیمار وم ډېر کلونه مخکې او یو سپین ږیری سړی راوړو او داسې چغې او سورې وهلې که نه چې ټول هسپتال یې په مخه اخیست او ډاکټرانو زړونه خو کلکي که نه هغوی خو دا مریضان ویني راویني لیټ ورته راله پرده یې تاو کړه که نه او بس پیپ یې ورته ولګو تشي میتیاز یې بندې او یو 15 منټه چې تیر شو که نه بس یو بوجه یې ترې ډکه کړه دغه غوندې نه وي پوڼه یې ترې ډکه کړه او بس ایسته بس سړي ګپ شپ شروع کړه د ملګرو سره خنداګانې کولې چې داسې د مل اوس څنګه و او اوس څنګه شي
دا خو د تشو میتیازو غټ او دسمات دي، د دې نه هم سخت دی. دا چغې او سورې به وهي چې تشې میتیازې باندې دا چا مساري تکلیف یو لږ سوزش یو داسې تبه ورسره یې که نه تشې میتیازې ته تکلیف. نو دا وتل دا ډېر لوی نعمت دی او دا خلکو نعمت نه دی ګڼلی، تقصیر یې پکې کړی. نو دې باره کې وایي چې غفرانک. څلورم علامه مغربي یو قول لیکلی دی، هغه وایي آدم علیه السلام چې کله دنیا ته راغی او د خوراک وکړه او دسماتي ته لاړه، بد بوی محسوس کړه. نو ده دا د غنم د دانې د خوړلو نحوست او سپېرهتوب وګاڼه. نو ده ویلې غفرانکه، خدای ومې بخي دا څه په بلا واوړېدم. نو دا غفرانکه د ده په اولاد کې دغه وخت نه پاتې شو. شان ورشاه کشمیري رحمه الله وایي دا قول غلط دی. ولې؟ ځکه علامه مغربي رطب او یابس را جمع کوي او سندونو له نه ګوري، هغه قول ته اعتبار نشته او نه مشته. ولې؟ ځکه د پیغمبرانو علیهم السلام فضلات د هغوی نه بدبویي نه ځي. تاسو پرې پوه شئ هغه بدبویي نه کوي. پنځم قول د علامه یوسف بنوري دی، هغه معرف السنن کې لیکلی دي چې اصل کې داسې ده چې غفرانکه د شکرانکه په ځای راغلی ده. د چا په ځای؟ شکرانکه. ځکه سیبوی په خپل کتاب کې الکتاب د هغه د نحوې بابو غفرانکه لا کفرانکه، غفرانکه د کفرانکه په مقابله کې راولی دی. نو کفرانکه ناشکری ته وایي او غفرانکه څه ته وایي؟ شکر ته وایي. نو بیت الخلا ته لاړې د ګن نه د ځان خلاص که چې راووتلې د خدای شکر دې ادا که. نو غفرانکه د شکر په معنا سره دی. تاسو په خبره باندې پوه شئ. شپږمه وجه دا ده چې سړی بیت الخلا ته لاړ شي نو خلوت شي، ټولو خلکو نه سړی ځان له ځای کړي او د خلوت په وخت کې توجه ډېره صحیح برابرېږي. توجه سوچ صحیح، نو سړي سوچ د ګناهونو طرف ته لاړ شي. نو هلته خو څه دعاګانې نه کېږي ځکه ځای ډېر وران ځای دی. نو چې راوځي سړی زر ووایي چې غفرانک، خدای ما وبخي. تاسې په خبره باندې پوه شئ. دا دریم بحث شه. څلورم بحث شه اعتراض او د هغې جواب. اعتراض دا دی چې امام ترمذي رحمه الله څه چل کړی دی؟ دا ویلی چې هذا حدیث حسن غریبن. بعضې ځای کې غریب مخکې کوي او بعضې ځای کې حسن مخکې کوي. هغه ځای کې تقدیم کوي چې کم اعنایي، محتم چې کمی کراقه مخکې کوي. نو دلته حسن مخکې که په غریب باندې. هلکه د حسن باره کې یوه د جمهورو رایه ده، د جمهورو علماو محدثینو، او یوه د امام ترمذي رایه ده. د جمهور رائے مطابق اعتراض نه واردېږي. ولې؟ ځکه جمهور حسن هغې ته وایي چې د صحیح ټول شرایط پکې برابري، خدای چې ضبط کې لږ نقصاني، ضبط کې کمی. نو تعدد ته پکې اعتبار نه دی ورکړل شوی. او غریب چاته وایي؟ غریب هغې ته وایي چې هغې کې تفردي د راویانو. صحیح شو؟ نو په حسن کې کتل شوي دي وصف د رواتو ته او په غریب کې کتل شوي دي عدد د رواتو ته. نو دواړو په منځ کې تعارض نشته، جمع کېدی شي. حسن ورته ویلی شي په اعتبار د وصف د رواتو سره او غریب ورته ویل شي په اعتبار د عدد د رواتو سره. خو امام ترمذي رحمه الله د اصطلاح مطابق دواړو کې تضاد شته. څنګه؟ امام ترمذي رحمه الله حسن هغې ته وایي چې په ګڼو طرقو سره نقلي، تعددي پکې، او غریب هغې ته وایي چې په یوه طریقه باندې نقلي، په یو سند سره. نو هغې کې تعدد دی او دې کې توحد دی. د تعدد او توحد په منځ کې منافات دی. اوس به څه کوو؟ یو شي ته حسن او غریب وایي. د دې مختلف جوابونه شوي دي. یو جواب دا دی چې یو حدیثي او هغه د مدار پورې رواني، مدار یوي، یعنی مختلف سندونه ورغلي د محدث نه. حدثنا فلان 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 عن سفیان، وحدثنا فلان عن فلان عن سفیان. نه سفیان ته مدار وایي، ملتقا ورته وایي، حد یو ست ورته وایي. مثلا نو د راوي نه چې کوم روایات تللي دي دا ګڼ دي.
او مدار یو دی. نو حدیث حسن دی په اعتبار د روات سره او غریب دی په اعتبار د مدار سره، نو تناقض پکې نشته. لکه تاسو په پوه شئ کې په پوه نه. دویم جواب، نو حسن او غریب جمع شو. حافظ ابن حجر شرح نخبة الفکر کې وایي امام ترمذی چې د حسن کم تعریف کړی دی دا په هغه صورت کې دی چې حسن د غریب سره یو ځای نه ځان لای. حسن کې تعدد شته خو چې د غریب سره یو ځای نه، او چې د غریب سره یو ځای وي نو بیا پکې تعدد نشته، بیا تناقض د غریب سره نشته. دریم جواب ابن صلاح کړی دی په مقدمه کې. هغه امام ترمذی چې کتاب العلل کې د حسن کم تعریف کړی دی د هغې نه حسن لغیره مراد دی. چېرته مراد دی؟ او د غریب سره چې جمع دی هغه حسن لذاته دی. تعدد چې ضروری دی په حسن لغیره کې ضروری دی. ځکه تاسو ویلی دي حدیث ضعیف چې په متعدد طرق سره راشي حسن لغیره تی جو، نو تعدد په حسن لغیره کې دی او منافی د غریب سره حسن لغیره دی. او دلته چې د غریب سره جمع شوی دا حسن لغیره نه دی، دا چې دی حسن لذاته دی. د حسن لذاته او د غریب په منځ کې تناقض نشتا او په حسن لذاته کې تعدد نشتا. تاسو خبره باندې پوه شئ کې په پوه نشئ بس.